سعد ابن ابي وقاص تاسو پیژنې پچا کې دی 10 مبشرو کې دی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ 10 مبشره چې په دنیا کې اغویل جنت زیارای ورکړې شوې ده پاګه کې دی سعد ابن ابي وقاص فی الجنہ دا حضور علیہ السلام مبارک په ماماګانو کې راضی دا صحابي ډېر وفادار سړی دی دا حدیث امام نسائی په نسائی کې امام ابن ماجه په ابن ماجه کې دا حدیث روایت کړی تاسو کتای شئ سعد ابن ابي وقاص یو صحابي ته وایي چې قسم دی درې چې کوم فضیلتونه د علی شیر خدا مبارک ما په خپل غوګو باندې د رسول الله مبارک نه اوریدلې دي درې فضیلتونه دا درې واړه د علی سیب دي ما رسول الله نه اوریدلې دي صحابي ته فرمایي قسم دی که په دغه دریو فضیلتونو کې یو فضیلت مال الله تعالی را کړی وي دغه فضیلت ماته د سرو او خانو نه ډیر بهتر دی مبارک سرو خان په هغه ټیم کې ډیر لوی دولت بو دا سرو خان به خلکو په مثال کې به خلکو اور کول ډیر قیمتي شایو ما یو فضیلتم په دغه دریو کې وي یا یو صحابي وي قسم دې مونږ ته به دا فضیلت د سرو او خانو نه زیات بهتر وي خو نشته د چا دا درې فضیلتونه صرف اور صرف سیدنا علی کرم الله وجهه مبارک اوس دا سعد ابن ابي وقاص دغه صحابي ته واورا سمعته ما اوریدلی پیغمبر علیہ السلام نا قال حدثنا فلان دا سندا پلانکی ما ته ویلی او ما ته پلانکی ویلی سمعته ما خپل باندې یو فضیلت یادار ما اوریدلی دي یقول چې پیغمبر علیہ السلام به فرمایل من كنت مولاه فعلي مولا چا چې ز مولایم د اغه علی شیر خدا مولا اللهم والی من والاه وعاد من عاداه خدای چا چې ور سره مینا وکړه تور سره مینا وکړي چا چې دشمنی ور سره وکړه رب تور سره دشمنی وکړي نبی علیہ السلام فرمایي کاش چې دا فضیلت زماوي کنه ماته د سرو خانو نه بهتر دویم نمبر وور صحابي سعد ابن ابي وقاص سمعته ما اوریدلی رسول الله نا صلی الله علیه وسلم نا سما اوریدلی تر دا خبره ما په خپل غوګو باندې تر اوریدلې دا داسې نه چې ګوندې یو خبره ده څور ته فرمایي غزوه تبوک په موقع باندې په مدینه منوره کې د خپل ځان خلیفہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې څوک جوړ کړای علی شیر خدای جوړ کړای رضی الله عنه او څور ته فرمایي انت مني بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبي بعدي علی شیر خدا مبارکه تداسه ماتا لگا موسی علیہ السلام ته هارون علیہ السلام خو دومره قدر خبره ده ما نفس بل نبی نشته ورته فرمایي دا الفاظ رسول الله علی سبتا صرف استعمال کړي او دریم نمبر واورا سمعته سعد ابن ابي وقاص فرمایي ما اوریدلی دی پیغمبر علیہ السلام نا غزوه خیبر په موقع باندې ما اوریدلی سی ویلی لاعطين هذه الرأيه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله اے صحابه واوري سبب دغه جنډا د فتح د غزوه خیبر دا سه شخصیت لپلاس کې ورکوما رسول الله صحابه ته فرمایل چې د رب او رسول سره مینکا رب او رسول د سره مینکا نبی علیہ السلام لا لأعطين هذه الرأية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله دا جنډا عمر فاروق فرمایي چې په هغه ورځ باندې ټول په انتظار کې جنډا رسول الله علی شیر خدا مبارک له پلاس کې ورکړي وي دا غدري فضیلتونه یا ما ته معلوم دي که یو خدای مال راک کنه نو ما ته د سرو او خانونه دا بهتر دی